نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. د 12 نمبر سبق متعلق بعضو ملګرو څه پوښتنې کړې وي، نو دا درس د 12 نمبر سبق متعلق دی. په کوم درس کې چې دا خبره تیره شوه چې د خلیفه د مرګ په وخت کې به اختلاف جوړ شي او په دغه وخت کې به یو کس د مدینې نه مکې ته راشي او علماء کرام د پسې راځي او د په لاس به بیعت وکړي په داسې وخت کې چې د دې سړي د دې کس د مهدي په اراده نه وي او خلک به د په لاس باندې په زوره بیعت وکړي. د دې په باره کې مختلف قسمه روایات په نورو کتابونو کې راغلي دي، لکه د یو کتاب کې د جابر صادق رحمه الله نه مروي دي. هغه فرمایي: من یضمن لی موت عبد الله اضمن له القائم. څوک چې مال ضمانت راکړي چې عبد الله مړ شو، د عبد الله د مرګ ما ضمانت راکړي، نو اضمن له القائم، زب اغله ضمانت ورکوم د قائم. قائم نه مراد قائم الزمان دی چې هغه اطلاق په امام مهدي علیه الرضوان باندې کیږي. یعنی کله چې عبد الله نومي باچا په عربو کې مړ شي، نو د هغه نه پس به حالات خراب شي او دا به د مهدي د ظهور د نږدې وخت وي. او په بل روایت کې امام ابو عمر الدانی په خپل کتاب کې لیکلي دي چې یو روایت نقل کړی دی، په هغې کې دي: اذا مات عبد الله لم یجتمع الناس على احد. کله چې عبد الله نومي باچا هغه مړ شي په عربو کې، نو خلک به بیا په یو باچا باندې نه متفق کیږي او د دنه پس په د باچاهي هغه یو کس په لاس کې نه وي، بلکې هغه به د مختلفو خلکو په لاسونو کې. او په بل روایت کې دي چې ويذهب ملك السنين، د کلونو باچایان چې کوم باچایانو به کلونه حکومت کو هغه به ختم شي. ويصير ملك الشهور والأيام، او داسې باچایان به پاتې شي چې هغه به د میاشتو او د ورځو باچایان وي. دا روایت اگر چې ضعیف دي، خو چونکې د دغه روایت د لاندې راځي کم روایت کې چې یکون اختلاف عند موت خلیفه، چې د خلیفه د مرګ په وخت کې به د خلکو اختلاف راشي، نو د هغه روایت د لاندې د دې تطبیق راځي. نو د دې وجې محدثین لکه علامه عبدالحی لکنوي رحمت الله علیه د حدیث ضعیف په شروط کې لیکلي دي چې کله یو حدیث شدید الضعف نه وي او د هغه د یو صحیح حدیث ته لاندې راځي، نو د هغې نقل کولو کې څه قباحت نشته. دغه رنګې په بعضو نور روایتونو کې راغلي دي چې کله د اووم باچا مړ شي، نو ستاسو دغه وخت کې د مهدي انتظار کوي. نو په سعودي عرب کې نن سبا په جزیرة العرب کې مونږ وګورو، نو د عبدالعزیز نه پس لومبني بادشاه هغه شاه سعود، او دریم نمبر بیا شاه فیصل، څلورم نمبر شاه خالد، پنځم نمبر شاه فهد، شپږم نمبر شاه عبدالله، او اووم نمبر هغه چې کوم دی نو شاه سلمان. والله اعلم. خو په نورو روایتونو کې راځي چې کله عبدالله مړ شي، نو د هغه نه پس به ملک هغه 2 کالم د چا په لاس کې پاتې نشي، او د 2015 نه پس 2 کاله پورې هم د شاه سلمان په لاس کې باچایي پاتې نه شوه، بلکې زوی او امریکا ټوله باچایي سر ته رسېږي. په ظاهر دا خبرې ظني غیر